وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا سوال کړی دی چې د مولا د ښځې سره ټچ موبایل وي او محرم او نامحرم رشته داران سره پې ګپونه لګوي او واټساپ وغیره استعمالوي، د هغې مولا څه حکم دی او د هغې ښځې دپاره څه حکم دی؟ جواب دا دی چې دا سوال داسې پکار دی چې د ټچ موبایل استعمال د یو مسلمان دپاره څنګه دی، که دا سړی وي او که ښځه وي. ځکه د دې مسلې تعلق د مولا سره څه خصوصیت نشته، دا خو د هر مسلمان دپاره د دې یو شان حکم دی. موبایل چې کوم دی نو دا خو یو جایز څیز دی د نور جایزو څیزونو په شان. که په حرامو کې استعمال شو بس هغه څیز حرام شو، که په جایز خبرو کې استعمال شو نو بس هغه دی جایز دی. هر څیز د دنیا کې اکثر همدغسې دی چې هغه جایز وي که په جایزو کې استعمالیږي او که په حرامو کې استعمالیږي، بیا خو د هغې جدا حکم دی. تر دې پورې د انسان د خپل اندامونه چې الله رب العالمین دله ورکړي، که دی دا رااخلي په نیکۍ په کارونو کې استعمالوي، په جایزو کارونو کې استعمالوي، نو بس دا د الله تعالی یو نعمت دی په ده باندې. لیکن دغه اندامونه دی بیرته رااخلي او په ګناه کې استعمالوي، نو اندام ته څه ګناه نشته دی، استعمال یې غلط دی. دغه رنګې به دې آله کې په خپله باندې څه ګناه نشته. آله چې کومه ده موبایل وغیره دا په خپله باندې په ذات خود څه د ګناه څیز نه دی، خو استعمال ته به کتی شي. انسان اندامونه مثال چې ما څنګه درکو شرمګاه دی، یو سړی په حلالو کې استعمالوي، بلکل حدیث کې ورته صدقه او اجر ویلی شوی، نیکي ورته ویلی شوی ده. یو سړی په حرامو کې استعمالوي، زنا ده. د دې دا مطلب نه شو چې د آلې اندام شو، بلکې د استعمال نقصان دی چې د غلط استعمالي په غلط ځای کې په حرامو کې استعمالي. نو د موبایل مثلا دقسې دی، بلکل سیده ساده، که دا کم از کم په جایز خبرو کې استعمالي. مثال په طور باندې د ضرورت خبره په هغې باندې کول، د هغې خلکو سره خبرې کول چې د دې لپاره د هغوی سره خبرې کول جایز وي، او که بالفرض هغه خلکو سره خبرو ضرورت راشي چې ناجایز وي خبرې، خو لیکن د ضرورت مطابق، یعنی پردي خلک دي چې کوم نه پرده کېږي، خو د ضرورت بنا باندې خبره وشوله بغیر د اواز نرمولو، نو بالکل دا جایز دي، دې کې هېڅ حرج نشته. خبره دا ده چې که موبایل باندې حرام کار کېږي، مثال په طور باندې د پردو خلکو سره پې تعلقات قایمولی کېږي، د هغې باندې فلمونه کتلی کېږي، ګانې بجانې پې اورېدی کېږي، نو دا خو که ملا دی او که غیر ملا دی، که سړی دی او که ښځه، ټول دپاره حرام دي. هر یو چې دا کار کوي دا مجرم دی. کوم چې فحاشۍ دي په موبایل کې، غلطې خبرې دي، غلط کارونه دي، غیر شرعي، څوک هم چې کوي نو هغه مجرم دی په دې باندې، او دا باقاعده د په عملنامه کې لیکلی کېږي. دا په ده پسې حسابي که چېرې ده ته توبه ونه ایسته د مرګ نه مخکې، او یو انسان دی هغه په هغې باندې ښه کارونه کوي، رشته دارو سره پې صله رحمي پالي، تپوسونه یې کوي، د دین خبرې پې اوري، درسونه پې ګوري، ډېرې ښې خبرې دي چې دې کې موجود دي، چې هغه ته حاصلوي، که ښځه ده او که نر ده، که د ملا ښځه ده او که د امي ښځه ده، انپړه سړي ښځه ده، هر څوک چې دی په دې باندې د ثواب کارونو ثواب پې ګټلی شي، اجر پې حاصلولی شي، جنت پې ګټلی شي. نو د دې خبره داسې مطلق په چا پورې نه خاص ده او نه یک طرفه خبره به دې کې کېدی شي. موبایل په جایز کارونو کې د ثواب په کارونو کې استعمالول ثواب دی، او موبایل چې کوم دی په حرامو کارونو کې استعمالول د حرام دی. کار ته به کتی شي په کوم څیز کې استعمالیږي. نو دې کې د ښځې او نر فرق یا د ملا او د غیر مولا فرق دا نشته دی. البته چې څومره پوهه زیاته وي د چا عالم وي، نه به دې خبرو ډېر خیال ساتي، د حرامو نه به ډېر ځان هم ساتي، خپل اهل عیال هم ساتي. نور دا حکم هر مسلمان ته متوجه دی. الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، ای ایمان والو تاسو خپل ځانونه او خپل اهل عیال چې کوم دی د جهنم د اور نه وساتئ. دا د هر چا دپاره دا حکم دی. والله اعلم.